اللہ جل وعلا شانہ فرمائے فاذکرونی اذکرکم، اے زما بندگانو تاسو زما ذکر کوئ، زما یاد کوئ، اذکرکم زب تاسو یاد کم. گورا تاسو زما ذکر کوئ زب تاسو ذکر کوما. وشکروا لی او زما شکر واسه ولا تکفرون او زما ناشکرتیا مکوئ، ناشکری مکوئ. وس خبر دادا د آیات تکون په غور سره وګورو. الله رب العالمین جل وعلا شانه سره دینا چې د مخلوقات رب دی، مالک ته، زورور ذات ته، قهار، جبار، باچهان د هغه په قبضه کې دي. مخلوقات دومره مخلوقات پیدا کړی دي چې انسان داغه احاطه نشي کولای. فرشتي د هغه تابعدار، هغه فرشتي امام رازی ذکر کوي تفسیر کبیر کې، د روح په تفسیر کې ذکر کوي. یو قول پکې دا دی چې روح یو داسې فرشته ده چې الله جل جلاله هغه له دومره غټ جسامت او دونه غټه باډي ورکړې ده چې هغه وګواړي نو دا ازمکه اسمانونو به هغه فرشته یو نوړی بيږي. نو وس چې داغه نوړی دومره د لکه ازمکه اسمانونه داغه خپل به څومره غټي، مخ په څومره غټي، داغه باډي به څومره بیا. په سمندر کې داسې مخلوقات امام غزالی رحم الله فرمایي چې یو جماعت د صحابه کرامو jihad لتلله او سمندر کې هغه په یو جزیره کې ناس دي او ناصابه په هغه جزیره باندې یو زلزلہ رااله او هغه کې چې څومره کسانو ناغا لاړو سمندر ته. هغه تحقیق چې وشو دا جزیره د یو دریابي یو زناورو دا د هغه په شا باندې جوړه شوه. دومره وخت هغه په دریاب کې په ځای باندې چیرې دا جزیره په آباد او هغه حرکت سره تو هغه څخه ختم شو. داس دومره الله تعالی داسې مخلوقات الله پیدا کړی دي او دا الله دومره صفات چې قران مجید په دې باندې گواه چې کدا دریابونه ټول لاوالي صحیح کی والبحر يمده من بعده 7 ابحر، دا دریابونه او د دین وروسته و دریابونه نور راولا. خو ما نفدت کلمات الله، د خدای کلمې به ختم نه کی، د خدای اسماء، د خدای نمونه، حکمتونه، عجایبات، علوم د الله تعالی د دې هغه ختمواله چې هغه برانش. دا ذات هغه موته ته موږ انتهایی خلق الانسان ضعیفا، انسان انتهایی ضعیف او کمزور دی او خپل حالت ته سوچ کوي چې خدای پاک قرآن مجید کې بعد اور وخت ما څنګه پیدا کړی، خپل پیدایش ته سوچ کوي څه شي نه پیدا کړی او چې پیدا شي ته په کوم حالت کې پیدا شوی انسان او رستو که بیا پرس که ژوند ته نصیب شي نو رستو بیا ته کوم حالات ته رسیږي، څومره ته کمزور شي. د بد نه رستو خپل هغه حالت یاد کا چې په انسان څه شي دی، څومره ضعیف او کمزور انسان چې د خدای په مخلوقاتو کې یو کمزور دی، یو کمزور مخلوق او هغه ته الله وایي اے انسان هغه رب العالمین ذات کما یاد او ثبتا یادوما. اصل کدا عجیب خبره ده کنه چې خو سړی صحبت هی چې سړی سره برابرۍ، امزور طاقت تو سره برابرۍ، علم کې برابرۍ، هغه ته زمونږ دې اعتراض ده، بس تاسو اعتراض خیال دې بلا تشبیه. سو غټ اسینو کشران قال دي هغه دانو چې استاد د هر چا دې ته ځان نه رسوما ته په دې پټ کارما. وس رب العالمین وی و انسان تم زما ذکر کوا تما یادوا اذکرکم زبتا یادوم. خو چې د انسان کو الله یاد دي کنه
د الله یادول په جبم کې دام ته ذکر یو قسم دی، ذکر لسانی. د الله یادول د الله صفات بیانول دي، د الله قدرتونه بیانول دي، د الله عبادت کول دي. اوس مثال په تور مانځه ټیم دی، د ماسپخین د مانځه ټیم دی، او زه تصویر روانم او بار کې نه پټه باندې الګا څه کې زه د خدای ذکر کوم. دا خو دیو خستا ذکر دار ته مانځه لاله شه. یو انسان ته تکلیف ته معاشره کې هغه مثال په تور یو څه اور اغسته لري، هغه نه اور ورکړ غواړي ته نه زنا جوړې ذکر کوم د الله. دا خو دیو کې ذکر دار ته د خدای مخلوق باندې کوم تکلیف ته هغه ته درکا. لاره کې څه مسله را تکلیف ته هغه د لارې نه هغه تکلیف دې سیس لرکا. مطلب دا ذکر د هر موقع خپل خپل ذکر دی، د هر اندام او د هر څه خپل خپل شکر دی. مقصد دا اوس مثال په تور یو کس ته خپل اولاد ټول بيدینی طرف ته، يهوديت طرف ته، نصرانيت طرف ته، فحاشي اوریانی طرف ته خپل اولاد د تعلیم ورکی، تعلیم ول هغه طرف ته ورکی. یره زما شکر دې خدای مال دې اولاد راکړلې، نو ته خو د خدای شکر ادا نه وکړه. د اولاد شکرې دار چې یره دې په دیندارۍ طرف ته، نیکۍ طرف ته، د حرامو نه بچکولو طرف ته، حلال طرف ته به تربیت تور کې. د مشر ادب، د علماء ادب، د جماعت ادب، د خدای ادب، د الله د رسول د دې تعلیم بوله تور کې. دا کتاب چته بیا نو مقصد دا دی چې اولاد ته شکریا دا نه کړ کنه. یو سړی مال ولا خدای ورکړل، دغه مال کې حج نه کوي، زکات نه ور کوي، چا سره خیر خېګړه نه کوي، یا الله ستاسو شکر دې تمام مال لا کړل. دا ته شکریا دا نه کړه، دا دې پښاړه کوي. دا چې خپل شکرې د مال شکریا دا د باندې حج پر دې حج کوي، زکات کې ور کوي، خیر او خیرات کې کوي، غریبانو سره دې خیر خېګړه کوي، د الله په کور کې دې پیسې لګي، د پلارو کې دې لګي. دغه مال ته شکریا ده. ټیک ته په خپل خو بادا کوي، د څه چې په خپل منوي خدا ارش خپل شکر دی. یو سړی د ثابت شپه پروت ته خو به وشو او د سار خرمان پانګونه واوري، د مانځه ټیم دی، الله شکر الحمدلله خدای سیات تیر الله جل خپل خوب مې وشو، شپه په خیر تیر شو، بیمار نه یم، ګوډ نه یم، شل نه یم، بل څه نه یم، یا الله شکر الحمدلله چې تا ما باندې آرام دی مال راکو او ما خوب کو پر سحر مون نه کوي. د شکر ادا کو نه، د شکر خپل دغه ته پاسه کړه، سار پاسه الحمدلله ویا، الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ویا. د خدای شکر ادا کا او د شکر جمعه دلارشا دغه شکریا ادا کړ چې را ثابت شپه ما آرام کړلې، ثابت شپه ما د خدای پاک هغه کوم راکړې نعمت چې هغه ما استعمال کو چې خوب د خدای پاک غټ نعمت ته قرآن مجید کې بار بار خدای پاک فرمایي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. شپه دې لپاره چې ته آرام وکړې. او کته الله تعالی بل دې فرمایي چې کچرته زستا سره دغه درکما زستا سره د شپه پوزما نو څوک ته چې یاتیکم بلیل تسكنون فيه. څوک دې چې تاسو د شپه راوړي چې آرام پکې وکړي. کله شپه د ختمه کوم ځل په آرام بسنګ کې بیا خوب دې رند درول بیا بسکه. دا خو زه تاسو لا ورځ مې له روخانه کړي لزان حلال مال وګټي، تجارت وکړي، اغسل خرڅول وکړي، لیټ لین وکړي، دنیا کارونه وکړي، شپه دې لپاره چې ته پکې آرام وکړي. هم یاتیکم بلیل تسكنون فيه. زه څوک ته چې شپه ختمه کوم چې تعالی بیا شپه راوړي. نو د شپې شکریا دارا چې ته سحر پاسې او ته د الله تعالی یاد وکړي او عبادت وکړي، د سحر منځ وکړي. او سره 5 بجې پاسي، 9 بجې پاسي، 8 پاسي، 9 پاسي، 15 پاسي، او دې 1000 پیری دی وایدا، زر پیری دی وای الحمدلله 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 شکر دې راخو نو شو، خاران نو شو. تاسو وای دا د خدای شکر ادا کو نه، د خدای شکر دا ته پاسه عبادت کوم څه دا ستاره بدن هغه شکریا ته ادا کړه. نو زما مقصد دا دی چې ذکر هم په هر څه په جواب باندې د خدای ذکر وکړي. حدیث مبارکو کې نبی رسول الله والسلام ډیر زیات تاکید کړل، لا یزال اصحابي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا کارونه ډیر زیات دي، خو د ذکر راته وایي چې هر دې کوم بس
چې اینی ټایم زه لګیم او بس هغې کې مشغول یم، عبادت خو مونځ ځینې ټیم کې کېږي، هر ټیم خو سړی په مانځه نه شي ودرېدی که نه، هر ټیم خو سړی تلاوت نه شي کولی، هر ټیم خو سړی نور داسې ښه کارونه نه شي کولی، ډېر کارونه چې هغه انسان نه پاتې کېږي. کله د انسان اودس نه جوړ، کله انسان آرام پریوزي، کله بل څه یاره داسې عمل راته وښیه چې اتشبث به، چې زه پرې منګولې ولګوم او کلک راټینګم، هر ټیم زه لګیم پای کې. کوم عبادت راته حضور علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، بس ژبه دې همیشه د خدای په ذکر لمده ساته. ته چې ژبه همیشه د الله دا داسې عمل دی چې دا په ناسته هم کوه، په ولاړ هم کوه، په روانه هم کوه، په ملاسته باندې هم کوه، که اودس دې جوړي نو هم کوه، که اودس دې نه جوړ نو هم کوه، که غسل ضرورت په هغه وخت کې هم د خدای ذکر کوه. صرف خاص اوقات دي، واړه بول کې لوی بول کې انسان دی او داسې دی کې اودس ماته بل سکه او بل که ځان پر بنګړی په هغه صورت کې ما هغه وخت کې به خوله نه کولی، لیټرین ته ننوځي، غسل کې غسلخانې ته ننوځي، کپړې شروع غسلخانې ته ننوځي، بس خبره ختمه شو. دغه وخت کې بیا د خدای پاک نوم چې دی هغه بنایي. اعوذ بالله بسم الله چې دا مخکې به د هغې نه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان ستا نه پاتې شو. دا غسلخانه کې خبرې شروع کړې، ملایکو هم پاتې شي، هغو نه بیا حیا ورځي چې یاره دا داسې کې د خبرې شروع کړې، خامخا مجبوري شي د هغه به خامخا بیا دل نه کېږي. نو ذکر دې چې دې لپاره خدای پاک څه عذر نه دی مقرر کړی، یاره اودس مې جوړلی، اودس بیمار یې روغ، بس هر ټیم ستا لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، ستا ژبه دې همیشه د خدای په ذکر باندې لمدی. دا د الله جل جلاله ذکر دی نو خدای یاد. چېرې موږ ته دا د الله فرمایي ته ما یادوه انسان دومره کمزوری، حقیري، ضعیفي انسان هېڅ شی نه دی، کوم دی خپل پیدایش یاد کړي او خپل دغه تکبر. افسوس یاره د انسان تکبر کوي که نه، دی به خپل پیدایش نه یاد ددنو چې ته پیدا شوی څنګه ته تکبر کې، ته ځان ته غټ وې. او ستا سره وروستو کوم حالات را روان دي، قبرستان ته لاړ شي، د باچاهانو کوپړۍ په قبرستانونو کې پرتې دي، د باچاهانو کوپړۍ. عیسی علیه السلام واقعاتو کې راځي روانو کوپړۍ خبرې، یا الله چې خبر راځي باچا وم د دنیا باچا وم، اوس هر سره نه ختم شي، دي خاورو خوړلې کوپړۍ پاتې ده، بس تشه کوپړۍ پاتې ده، تشه. د فرعون هغه ډانچې ته ووایه چې چا ځان ته وي انا ربکم الاعلی، زه غټ خدای یم، زه غټ خدای یم، ربکم الاعلی یم. دغه فرعون ډانچې ته وګورئ، سړي اړو سوځي، خولې ته یې وګورئ څنګه په کوم حالات کې پروت دی. انسان بس یو د انسان تکبر بلاسي دی، تکبر په دې کې څه دي؟ معمولی یو حالات یې دا انسان په هر وخت کې د په مشکلاتو کې پروت دی که نه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، الله فرمایي وایي دا انسان ما په مشقت کې پیدا کړی دی. دې باندې مفسرین یو خبره ذکر کوي چې دا انسان په مشقت کې دی، هر ټیم که دی وږی شي نو هم دی مجبوره دی، چې خوراک نه کړی دی ټینګېدی نه شي، داسې ده که نه ده. یو ورځ خوراک ونه کړي، یو ورځ که فرض که ټینګ شي د سبا له دې ونه کړي چې پته ورته ولګي چې ده باندې که دی وږی شي نو دی بیا د حالات خراب وي، لاسونه پرې ردېږي، وجود کار نه کوي، حرکت نه شي کولی. بیا که نو هغه حالت کې هم دی په مشقت کې دی، که تږی شي دلته چې اوبه نه میلاو شي دی بې ارامه وي، یاره کله به زه یو ګوټ اوبه وڅکمه، کله به ما ته اوبه میلاوي شي که نه. به دلته خو الحمدلله اوبه ډېره ده، په کوم علاقو کې په تر بلوچستان هغه علاقې هغه ویډیوګانې سړی چې ته وګوري تصویرونه راځي او بلکل خټې اوبه او خلک راغلي په هغې باندې واړه پرېوتي او هغه اوبه څښي. انسان ضرورت دی ده، دی تږی شي، دی که دی موړ شي، خوراک لږ سیوا شي، ډېره خرابه ده، بیا مشقت دی. که دغه نه وي نو خامخا به دی ځان د دې پروګرام کې چې یاره زه باتروم ته لیټرین ته دې ته بیا ځم، دی بیا هم داسې نه شي کېدی چې دی ښه په عایش معاش کې ناست دی. نه لږ ساعت که مثال پته دا شپې دې کې شي خلک پکې څو پېرې واړو بول نه پاتې نه شي برداشت کول، په اوبه څکي بیا برداشت کولی نه شي، بیا هم مشقت شو. خوب به پرېږدي، کټ به پرېږدي، بستره به پرېږدي، محفل کې به ناست وي، ولې که زه راځم وایي منډه به کړي او چې بیا ګېډه خرابه شي. دی نو دې کې تکبر څه شی دی چې دی ولا تکبر کوي؟ ځکه خو په ورځ د قیامت کې به متکبرین حدیث مبارکو کې راځي دا به د میږو په شکل باندې خدای واړه کړي، د میږو په شان دي به دا واړی، وایي دا میدان حشر کې به دا خلک چقی. هسې تاسو وایئ چې لکه ګڼې ته پکې سړی پکې راخلاص شي او دا خلک سړي چقی لکه یا
کم کسان تلي حجر اسود باندې اکثر ګړې سره یریږي راځم نشم کنه هغه ځای کې یا شیطانان چې داخله پوری په حج تاسو خو باندې څومره خطرې چې په دې کارتاو شي ویلاړي یا اسی ته غړې او دې خلکو د خپل اندر راشي نو د قیامت دومره سخت ورځ ده ګورا او متکبر انسان چې دی به میډي په هغه باندې خلک په بلا پاسه ګرځي او دې په پاسه دی نشي دې وسن لري ده خدای پاک وایي چې ذلیل دی کما تا په دنیا کې تکبر کو تکبر زما صفت ده ځان ته ډېر غړوي دې داسې په انداز کې ګرځي دي چې ستا انداز کې هغه انسانانو نو هغه ته زما سره مقابله کې ته زما سره مقابله کې تا نور انسانان سپک ګڼل نور ته دې په سپک نظر باندې قتل حقیر دې قتل او ځان ته دې دوی سوي هغه تکبر بیا مختلف څوک په مال کې څوک په حسن کې څوک په نسب کې څوک په خپل څه کې څوک په خپل څه کې انسان کې تکبر سری دې خپل مرګ یاد کی سودا چې خپل دا کپڑے وس ما په خپل واغوسته تاسو په خپل واغوسته خدا څوک 100% ویل شي چې دا بدل کومه په خپل دا انسان نشي ویل چې دا کپڑے اغوسته ما دي خدا څوک یقین نشي ویل چې دا کپڑے بدل په خپل لکوما دا کې دې شي چې بل د بیا درکې تمړي بل د کپڑے واسي بیا دا څوک یقین نشي ویل ما دا اوس په خپل باندې او د څوک خدا موتا نشي ویل چې دې شي بل او د زموتا جنازې ته موتا برابر کړي چې موتا له بل غسل لاګي استنجا موتا په خپل وکړه خدا څوک نشي ویل چې راتون کې استنجا په خپل باندې کوما کړي چې بل کس لګي صاحب اندامونو کې لاسونه وي هغه د استنجا کوي مجبور وي نه انسان حرکت کولای شي نه بل څه کولای شي نو انسان چې هغه انسان او تکبر کوي خو دې لري خبره نو مقصد مې دا چې همیشه د پاره انسان له پکار دي چې د الله تعالی بڑای بیانې د الله ذکر کوي جب همیشه د پاره د خدای په ذکر باندې لمده ساتي او ما تاسو چې دام د ډېر سامه صحابي ته نصیحت دا کوي چې همیشه د جبل لمده ساته د خدای په ذکر دې لپاره ټیم نه مقرره قیامن پوالاړ یادو پناست یادو پډړ یادو هر ټیم د خدای ذکر کوه هر ټیم د الله جل جلاله ذکر او د خدای یاد کوه او ځکه احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي جنت ته به یو خبره به دوی ته ارماني چې کاش په دنیا کې کم وخت د خدای د ذکر نه بغیر تیر شوی چې هغه واپس راځي هغه زموږ نوري بغیر د ذکر نه تیر شوی دی چې کوم وخت موږ د الله د ذکر نه بغیر تیر کړي نه دا ولې تیر شوی دی دا به ارمان کې په جنت کې هم دا ارمان دی انسان سره نو مقصد مې دا دی چې د خدای په ذکر نه ساتل شکر کم اوقات پای کې شکر کول کم کار شکر زموږه تقاضا کوي هغه د مانځه په ټیم دا مونږ چې دا د خدای لوی ذکر دی قران مجید تلاوت دا د خدای لوی ذکر دی الله جل جلاله چې د مانځه کې موږ په مانځه کې حاضر نه یو موږ د خدای ذکر ونه کوو ته زر په کروڑو پیرې تدا نه کینا او ذکر کوو خو د مانځه په ټیم نه حاضرېږي دا خدای ذکر ونه شو کنه د ماضي نه موږ ځان بچ د سیاست چې هم په ماضي د دین او د دنیا دواړو تباہی ده بالماضی چا کراله دینم ختم دنیا هم ختم د عرشی نه برکت ختم او قبر او رستا لوی عذابونه دی حدیث مبارک راغی لډک د بالماضی لپاره یو روایت راځي وای موسی علیہ السلام دا خبرکم بس کوم موسی علیہ السلام روان دي یو مارغې د مخې ته مارغه هغه ته موسی علیہ السلام تعارض وکړ وای اے موسی علیہ السلام ته رب العالمین دیدار لدی وای او وای زما سوال لغه بوته وکي زما سوال له مرغه وته مارغه وای هغه بوته وکي سره موسی علیہ السلام وای په ما کې یو خاصیت ته چې په کوم شین بوټي باندې کېنم هغه بوټي وچیږي بس شین بوټي باندې کېنم بوټي بچینه کو زمانه کې ناسو سره پای کې وچواله راشي شینواله کې ختمي چې دا په ما کې څه وجره چې راځي الله جل جلاله چې موسی علیہ السلام تاسو کو الله جل جلاله ته فرمایي اے موسی علیہ السلام دې مارغه ته وایا چې یو بېلمازه انسان مړو او هغه باندې په قبر کې هغه معذب او هغه عذاب ورکول کېدو او ته په هغه حالت کې هغه په قبر کې ناشته دي او دا هغه نه تاسو پر کشش او هغه دغه عذاب هغه اثر پتا کې پیدا شو چې ته په کم شین بوټي کې نه هغه بوټي وچیږي دا بېلمازه عذاب دی نن موږ 15 وخت باندې پابندي نشته دا خبره زه بار کوم چې بېلمازه دې ته نه وي چې دې په جمعې مانځل راځي او کله ورځې کوم مقاومت راځي زمون موږ په کوم خپل مرضی مطابق کما سپخینو صاحب کوم ما نه چې دې 15 وخت مانځه پابندي نه کینو دې بېلمازه دې په بېلمازه نه حساب دې دغه په قبر کې دومره عذاب چې مارغه دې دومره اثر اخلي نو کوشش وکړئ الله جل جلاله موږ د عمل کولو توفیق راکړي
چې د الله ذکر د الله یاد د هغې سره چې کوم عمل موږ ته مانځو ته راغلی بل کا چې هغه موږ په خپل وخت الله تعالی موږ مدا کړو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى سورة النجم. هغه خوام دی توتی